नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदतन। फ़क़ील मा हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा वस्सलाम। व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम मिल्लत। सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह अलैका व अस्हाबिका सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुहतरम अज़ीज़ानो, द रमज़ानुल मुबारक माह मुबारक रवान दा او دا کمی ورځ شپې چې دي دا ډېرې د برکت نه ډکې ورځ شپې دي. په دې میاشت کې دونه عبادت وکړي چې هغه انسان مغفرت نصیب کړي. محترمو، د قائد محترم په اجازت باندې د درس قرآن نن دا لومبۍ شپه ده او دې درس قرآن کې به نن انشاءالله د رب العزال په توفیق باندې زه د عقیدې متعلق چند یو څو خبرې ستاسو د وړاندې عرض کول غواړم. ګورئ عزیزانو، نن سبا ګیر شاپیره که موږ او تاسو نظر وکړو د ټول ناول کو خپل معاشرې ته وګورو، زمونږ د معاشرې یو بد حالت روان دی. عمل لحاظ سره زمونږ مسلمانان ډیر زیات کمزوري دي، بالکل ډیر زیات کمزوري دي. نه د رب العزال د احکاماتو نه خبر دي، نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو نه خبر دي، نه د خپلو اسلافو د خپلو مشرانو چې کوم عقاید دي د هغوی نه خبر دي. خو دې سره سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس حملیم شروع دي. ساس د وړاندې دا خبره پټه نه ده، معلومه ده. او په دې موجوده وخت کې خو د ختم نبوت په مسله باندې بار بار چې کوم دی حملې کېږي. خو لیکن که دا مسائل انسان یو طرف ته کي، د دین نظر قطع کی، نو بل طرف ته زمونږ په معاشره کې په دې مسلمانانو کې د عقیدې خرابي روانه ده. زمونږ چې کم عام مسلمانان رونه دي د هغوی عقاید ډیر زیات خراب شوي. د هغې یو وجه ده، وجه څه ده چې مونږ ته دا دین دا په نقل را رسېدلی. نبي علیه صلات وسلام نه صحابو ته، صحابو نه تابعینو ته، تابعینو تر دې وخته پورې مونږ ته دا دین را رسېدلی. نو مونږ عقیده د عوامو ځکه وجه دا ده چې مونږ د خپل مشرانو د عقایدو نه خبر نه یو. مین وجه دا ده چې مونږ ته دا دین کومو صحابو نه را رسېدلی دی، مونږ د هغه صحابه کرامو د عقایدو نه خبر نه یو، مونږ د هغه صحابه کرامو د نظریاتو نه خبر نه یو. او نه داسې د یو عالم دین سره کینو چې تپوس ترې وکړو چې یاره جي زمونږ څه عقیده ده. مونږ خو په ظاهره باندې وایو اهل سنت و جماعت مسلک زمونږ دا دی. د اهل سنت دیسو سنت نو د اهل سنت وایي څه ته، د اهل سنت و جماعت مسلک د چا نه شروع شوی؟
دا خلکو څه قسمه نظریاتو. نو ګورې ما ستاسو د وړاندې یو حدیث شریف پیش کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دی او دلته الفرق بین الفرق کو تی کتاب نقل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمای و عزت زمان امت په پدری او یاډل کې تقسیم شي كلهم فی النار، ټولې ډلې چې کوم دي دا به جهنمی ډلې وي، خو الا واحده یو ډله به داسې چې دا به صحیح ډله وي. صحابه تپوس کوي ما هي یا رسول الله، اے د الله رسوله دا یو ډله چې کومه ده دا به جهنمی ډله نه وي، جهنمی فرقه به نه وي، صحیح فرقه به وي. دا به کومه فرقه وي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمایي ما انا علیه واصحابي، دا فرقه هغه فرقه ده چې په کومه لار باندې زو زما صحابه وي. دا فرقه به هغه فرقه وي د دې به هغه چې کومه عقیده او نظریه زما ده او ما چې کوم دي خپل صحابه کرام ته دغه تعلیم ورکړي. نو ګوره دا اهل سنت و جماعت دا د ما انا علیه واصحابي مصداق دی. ما انا اهل سنت روزي و اصحابینا والجماعت روزي. او بیا خصوصي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عمدۃ القاری کی دا روایت شتا. هغه مبارک نه تپوس شوی دی چې ما انا علیه واصحابي مراد سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مبارک فرمایي و ما انا علیه واصحابي مراد اهل سنت و جماعت. ست مراد دی اهل سنت و جماعت دی. نو اهل سنت و جماعت دا هغه فرقه د دې به هغه عقیده او نظریه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابو ته رسیدلي او صحابو تر دې وخت پورې را روان دي. پوهیږئ به خبره باندې لکه ګوره قرآن مجید کې الله فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. ورځ د محشر دا به ډېره زیاته سخته ورځ وي. موږ او تاسو رب العزت د محشر د عذاب فی احوال فرمایي د خپل ګناهونو مطابق په خولو کې ډوب را روان دي. د چا چې څونه ګناهونه ډېري دونه به دې چې کوم دي په خولو کې ډوب را روان دي. څوک به د ګیټو پورې پټ وي په خولو کې، څوک به د زنګونانو پورې، څوک به د نامه پورې، څوک به د خولې پورې پټ را روان دي. په خولو کې به ډوب وي، خو دې چې به د خولو کې ډوب وي دا به د ګناهونو نتیجه وي. ورځ د محشر چې کوم دی عزیزانو دا دونه سخته ورځ ده. موږ او تاسو دې الله تعالی محفوظ سره. نو ګورې الله تعالی فرمایي ورځ د محشر به ډیر مخونه داسې چې دا به سپین وي، پړک به وي. په دې مخونو کې به یو نورانیت پروت وي. دغه نورانیت د وجې نه به دې دا مخونه ځلېږي. خو بعضې مخونه به داسې وي چې هغه به بلکل تک تور وي، بلکل تک تور به وي. نو ګورې نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپله دې آیت کریمه تفسیر کوي. فرمایي ورځ د محشر به د چا مخونه پړکېږي، ورځ د محشر به د چا مخونه تک تور وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تبیض وجوه اهل سنت والجماعت. ورځ د محشر چې چا مخونه پړک وي او ورځ د محشر چې چا مخونه تک توري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فل فرمایي وتسود وجوه اهل البدع والضلاله. ورځ د محشر چې چا مخونه تک تور وي دا به اهل بدع او اهل ضلاله خلک وي. دا به هغه خلک وي چې د هغوی د مسلک اهل سنت و جماعت سره تعلق نشته. دا به هغه خلک وي چې د هغوی عقیده خرابه ده. دا به هغه خلک وي چې په دین اسلام کې نوي نوي عقاید، نوي نوي نظریات روباسلي دي. نو ورځ د محشر د دوی مخونه چې کوم دی دا به مکمل تک توري. موږ او تاسو چې کوم دی الله تعالی د خرابو عقایدونه او د بد عقیدو خلکو نه محفوظ ساتي. نو عزیزانو پته لګي چې اهل سنت و جماعت مسلک دا حق دی. اهل سنت و جماعت مسلک دا حق دی. او دا اهل سنت و جماعت بقول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا د ما انا علیه واصحابی مصداق دی، مراد دی، تفسیر دی داغه. نو ګوره چې اهل سنت و جماعت د ما انا علیه واصحابی مصداق شو. نو صحابه کرام کوم عقاید، صحابه کرام کوم نظریاتو. نو هغه نظریات او عقاید به اوس مونږ ګورو چې هغه عقاید او نظریات مونږ او تاسو ته معلوم شي چې صحابه کرام کوم عقاید او نظریاتو. نو بیا به نن سبا وخت کې مونږ نظر کوو، نن سبا وخت کې به مونږ وګورو چې هغه عقاید هغه نظریات په چا کې موجود دي، هغه عقاید
هغه نظریاتو باندې څوک برابر دي نو موږ ته به یقینا پته ولګي چې یاره دا عقاید او نظریات د صحابه کرامو عقاید دي په دې قسمه خلکو کې موجود دي یقینا دا خلک حق خلک دي یقینا چې کوم دي په نن سبا خلکو کې دا فکر او نظریه چې چا کې موجود ده دا خلک حق خلک دي نو راشي عزیزان د صحابه کرامو څخه عقاید د صحابه کرامو څه نظریات دا غینا یو څو مثالونه تاسو د وړاندې پیش کوم ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې په حیات کې او د نبی صلی الله علیه وسلم د وصال نه پس په صحابه کرامو باندې بچ څه قسمه تکلیف راته څه قسمه مصیبت په پیراته څه قسمه سختی به راتله نو د نبی صلی الله علیه وسلم درته به رجوع کوله دا د نبی صلی الله علیه وسلم په حیات کې ثابت دي او د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس دا خبره ثابته ده لکه ګوره یو روایت تاسو د وړاندې پیش کوم سنن ابن ماجه یو روایت نقل کړی دی د حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ راوی دی دا مبارک فرمایي زم مسجد نبوي شریف کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره تشریف فرماو ما یو نابینه صحابي راغی څوک راغی یو نابینه صحابي راغی او راغی د نبی صلی الله علیه وسلم درته نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے د الله رسول ما د پر دعا غواړه چې رب لا یزال زما د سترګو د نظر واپس راولي ما د تکلیف دی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کته دا نظر دا خپل چې کم دی دا آخرت ته مؤخر کې دا بستا لپاره خي هغه بیا عرض کوي یا رسول الله ما د تکلیف ته ما د پر پلاره باندې داس یو قائد نشته چې ما د زید لاس نیولې ما مسجد ته راولي ما ته دعا وکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او 10 په کې 2 رکعات نفل به وکړي او دا 2 رکعات نفل نه پس ته نبی صلی الله علیه وسلم یو دعا وکړه سیوته خودل یو دعا وته خودله او ګوره هغه دعا کې څه الفاظ دي هغه دعا کې د نبی صلی الله علیه وسلم وسیله ده او په هغه دعا کې د یا محمدو الفاظ دي دا هغه دعا نه بعض الفاظ دادي چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم صحابي ته خودلو هغه دعا کې بعض الفاظ دادي چې یا محمدو انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی دا دعا بعض الفاظ دي چې اے محمد علیه الصلاۃ والسلام زستاس په وسیله باندې د خپل رب په دربار کې کوم دی د خپل حاجت پیش کوم نو ګوره دوه خبرې ثابتېږي یو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل صحابي ته د خپل وسیلې باندې د دعا کولو تعلیم ورکړي تلقین ورکړي دویم نمبر تی ته یا محمدو ویلو جوازم ثابتېږي نو عثمان بن حنیف فرمایي هغه نابینه صحابي لاړو دغه عمل وکړو وای مونږ لا مسجد کې ناسو تشریف فرماو خبر ملا وګدې کړې نه وي چې هغه نابینه صحابي واپس راغی چې مونږ هغه ته وکتل تا به وی چې د سره اړو د سترګو نظر تل نو بالکل روغ جوړ نو ګوره صاحبانو عزیزانو دا د صحابه کرامو عقیده وا دا د صحابه کرامو نظریه وا چې هغه په تکلیف او د مصیبت وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم درته رجوع کوله کوڅو کوئی چې را دی وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم حیاتو نو ما تاسو ته مخ کیوي بعد الوفات صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم درته رجوع کړي ګوره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور دی دور خلافت ته قات سالی رااله او دا روایت مصنف ابن ابي شيبه نقل کړي فتح الباری ابن حجر اسقلانی سے نقل کړي فرمایي یو صحابي راغی د نبی صلی الله علیه وسلم روزي ته سلام واچو او پس د سلام وای یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا اے د الله رسولا د خپل امت پر باران غواړه امت ته هلاکیږي ګور نبی صلی الله علیه وسلم وفات ته نبی صلی الله علیه وسلم روزي ته راځي هغه لاړو د عمل وکړو د شپې خوب ویني نبی صلی الله علیه وسلم بارک وته خوب کی تشریف راوړي چې اے زما پلانی صحابیا عمر سے باندې زما سلام وای او د باران زیره بمت ورکی دا مبارک سحری منځو کو عمر سے تراغه خو وته بیان کو عمر سے ډېر زیات خوشاله او سترګو نه وخت کې روانه شو په هغه ورځ باندې باران هم شروع شو په هغه ورځ باندې شروع شو باران هم شروع شو نو ګوره بعد الوفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی دنیا نے تشریف وړي دي وصال فرمایلی دي خو صحابه راضی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته رجوع کړي هغه ته پته وا چې دې ځکه چې دعا قبول نشي د چا مشکل رب لا یزال حل نکي بل داسې در نشي چې الته رب لا یزال د چا دعا قبلي او بقوله علامہ ابن جزری حسن حسین کې هغه مبارک په دې تصریح هم کړی دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د روزي نه علاوه بل داسې مقام نشته چې الته رب لا یزال د چا دعا قبول کړي
بل داسې ځای نشته چې هلته به رب لا یزال د چا دعا چې کوم دی دا قبوله کړي. واحد دغه در دی چې هلته رب لا یزال د خلکو دعاګانې هم قبلوي، هلته رب لا یزال د خلکو مشکلات هم حل کوي. نو ګورئ دا د صحابه کرامو نظریه وه. نن سبا زمونږ او تاسو سنیان چې لاړ شي د نبي علیه صلات وسلام روضې ته، نو هلته انسان د خپلو مشکلاتو د حل کولو دپاره، د خپلو حاجاتو د پوره کولو دپاره، د پوره کېدو دپاره د رب لا یزال د نبي علیه صلات وسلام په وسیلې دعا غواړي که نه غواړي؟ خو افسوس صد افسوس هغه خلکو باندې چې هلته د نن دعا ته نه پرېږدي. فتح القدیر کې علامه ابن حمام رحمه الله دا یو مشهور حنفي فقیه تېر شوی دی، په هغه خلکو باندې رد کوي. فرمایي چې څوک د نبي علیه صلات وسلام روضې ته راشي، د نبي علیه صلات وسلام روضې ته راشي، نو وایي دی به قبلې طرف ته شا کړي، مخ به د نبي علیه صلات وسلام روضې ته کړي او دعا به غواړي. فرمایي هغه خلک چې چا دا نظریه ده چې د نبی علیه صلات وسلام روضې ته به شا کړي، قبلې ته به مخ کړي، دا خلک په غلطه باندې دي. وایي دا حنفي مذهب نه دی، د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې د نبی علیه صلات وسلام روضې مبارکې ته به مخ کړي او قبلې ته به شا کړي او دعا به وغواړي. خو نن سبا کو دې هلته لاس اوچت کړي نو نه دې پرېږدي، راته به وایي قبلې ته مخ کړه. داسې ده که نه؟ زمونږ والده څه وخت کې هغه عمرې ته تلې وه، بیا زما یو مشر ورور هغه هم ورسره و، هغه بیا ما ته رنګ وکړو، ما ته مولانا وي دلته خو موږ څوک دعا ته نه پرېږدي. نو ما یاره بس داسې کار کوې چا سره بحث مباحثه مه کوئ، د نبي علیه صلات وسلام وطن دی، دا د نبی علیه صلات وسلام وطن دی، د محبوب وطن دی، هېڅ چا سره بحث مباحثه مه کوئ. که هر څوک د جانان د وطن خلک دي زمونږ د سر ګلونه دي. خو زه برته صرف دونه خبر وکړم چې زمونږ عقیده مذهب او مسلک دا دی چې نبي علیه صلات وسلام روضې مبارک ته مخ کا، لاسونه اوچت کړه، دعا وکړه، قبلې ته شا کړه. دا حنفي مذهب دی، په دې باندې احادیث هم دي. برحال عزیزانو دا نظریه ده، دا عقاید دي د صحابه کرامو نه، دا نظریه دا عقیده وګورئ که نن سبا کم خلک موجود ده، کم خلک چې کم دی د نبی علیه صلات وسلام روضې ته مراجعه کوي. او یوازې دی نه، د عمر صاحب دور کې قادسالي دو پیر راغلی وه. په دویم ځل چې قادسالي راغله صحابه کرام د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغې مبارکې ته راغلل، او دا روایت د سنن الدارمي دی. ورته فرمایي ای ام المؤمنین موږ څوک وو؟ قادسالي راغلی ده، هغه مبارک ورته څه فرمایي؟ دا ورته نه فرمایي لړ شئ مسجد ته لړ شئ خو یو 2 رکعته نفل وکړئ رب لا یزال ته متوجه شي. ورته څه فرمایي؟ د نبي علیه صلات وسلام دا روضه مبارکه چې کومه وه دا د عایشې بیا هغه حجره وه، د هغې د پاسه چت و، وایي دې چت کې سوري وکړه چې دا روضه مبارکه اسمان ته ښکاره شي. صحابه کرامو هغه شان ته عمل وکړو او بیا به باران وشو. قادسالي رب لا یزال ختمه کړه، خو څه د وجې ختمه کړه؟ دې د وجې ختمه شوه چې صحابه کرامو د نبي علیه صلات وسلام روضې ته رجوع کړې وه. نن سبا هم که تاسو وګورئ د ګنبد خضرا کې بره یو کړکۍ جوړه شوې ده، دا کړکۍ د هغه صحابه کرامو د وخت ده، اصل کې دا په هغه چت کې جوړه شوې وه. خو چې کم وخت کې بیا دا ګنبد مبارک جوړ کېدو نو د هغه وخت خلکو هغه کړکۍ چې کوم دی د صحابه کرامو یو یادګار واپس یې دغه کړکۍ پرېښوسته. نو دا کړکۍ اصل کې د هغه صحابه کرامو د وخت نه را روانه ده. نو ګورئ صحابه کرام دي د نبي علیه صلات وسلام روضې ته رجوع کوي، بعد الوفات تکلیف پې راځي، مشکل پې راځي، د نبي علیه صلات وسلام روضې ته رجوع کوي. نن سبا وګورئ په موږ تاسو باندې کومه دا وبا رالوتې ده. زه وایم چې د چا ایمان کاملي، د کامل ایمان خاوندان مضبوط او قوي ایمان لري، زم دې لاړ شي د نبی علیه صلات وسلام روضې ته او په جمع دی هلته دعا وغواړي چې دا وبا چې رب العزت ختمې که نه ختمې، خامخا به یې ختموي. علامه قرطبي په تفسیر قرطبي کې یو واقعه نقل کړې ودې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا کا تفسیر کې فرمایي وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روضې سر تشریف فرما دے، یو عربي راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضې نه د خور راغی شپ خپل سر باندې راچولا او دا الفاظ وی د الله رسوله پتا باندې رب العزت یو آیت کریمه قران کې نازل کړي دي چې کوم وخت کې دا استاد امتیان په خپل ځانونو باندې ظلم وکي او تعالی راشي او ته د دې لپاره مغفرت وغواړي او دې ستاسو دربار کې د رب نه مغفرت وغواړي، خامخا رب العزت باندې ته مغفرت ور نصیب کړي. هغه راوی فرمایي اے د الله رسول مخفل ځان باندې ظلم کړي نه زستا در تر راغلی. هغه عربي دا الفاظ وای د نبی له صلوات و سلام د روزي نه وروته او دلته اوس دوه قسم روایت دي. یو روایت کې راځي علي سے فرمایي چې د نبی له صلوات و سلام د روزي نه ته आवाज راغی قد غفرت لك ما ستاره پر مغفرت وکړو یا قد غفر لك ستاره پر مغفرت وکړې شو
یا یو روایت کې دا راځي چې دغه وخت کې حضرت علی صاحب باندې خوب تاری شو د خوب کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایا چې د عربي ته او فرمایا چې ستا مغفرت دا نصیب شي. عزیزانو غرض او مقصد دا دی، دا د صحابه کرامو عقاید دي، دا د هغوی نظریات دي. ګوره دغه عقاید او نظریات دا د اهل سنت په جماعت د مسلک عقاید او نظریات دي. دا عقاید نظریات تاسو نن سبا وخت کې الله تعالی د عقل درکړي، الله تعالی د پوهه درکړي. وګوره دا عقاید او نظریات نن سبا وخت کې رچا دي. سوچ کم دی دغه روزي مبارکه خواته زی سوچ کم دی دغه روزي مبارکه زیارت د پاره ډیر زیات چې کم دینه دعاګانې کوي چې رب دغه روزي مبارکه زیارت راته یو ځل نه بار بار نصیب کا. څوک د گنبد خضرا مبارک د دیدار د پاره چې کم دینو شپه ورځ په دعاګانو کې لګیای رچا د سترګو نوخ کې هغه روان وي دغه مبارک مقامات او د لیدو د پاره. نو دغه عقاید نظریات تاسو ګورئ چې نن سبا وخت کې رچا دي. یقینا هغه خلک بسوي په حق باندې او هغه خلک سره ناسته پکار ده، هم دغه خلکو لمنه نیول پکار دي او بسې رفتن پکار دي. دا چند یو څو خبرې مې وکړې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. ان شاء الله سبا ته کوم موقع ملو شو نو د دې صحابه کرامو د افکار او نظریات او قاعده متعلق په بیا چند یو څو خبرې کوم. وما علی الا البلاغ المبین.